أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی په بنی اسرائیل باندې د یو بل خپل انعام ذکر فرمایي. دا نعمت چې کوم په دې آیاتونو کې ذکر شوی دی چې الله تبارک وتعالی په دې باندې د وریځو سورې راوسته او چې دې د ګرمۍ نه بچ کړي او دې د خوراک دپاره دا تنظیم کړی چې من او سلوا داسې نعمتونه الله پاک د دې د خوراک دپاره پیدا کړي وو. دا په میدان تیح کې دا نعمتونه دې ته ورکړی شوي وو. میدان تیح قصه داسې وه چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته حکم وکړو چې ستاسو چې کوم اصلي ملک دی شام د هغې باندې د عمالقو د هغو قبضه ده، د هغې نه د خپل ملک آزاد کړئ او د هغو سره جنګ او جهاد وکړئ. بني اسرائیل اول خو تیار شو چې د عمالقو سره جنګ وکړي، د هغې دپاره روان شو. چې کله د شام سرحد ته ورسېدل او په دې کې بیا څه کسان هغه دننه لاړل شام او د دې عمالقو حالات معلومولو دپاره. هغو چې کله دا ولیده چې دا عمالقه دا خو ډېر زورور دي، ډېر طاقتور دي، نو هغه ویرېدل او د هغو په زړه کې یره پیدا شوله او چې کله راله قوم ته یې وویې نو بس دې ټولو چې دی نو هغه انکار وکړو. موسی علیه السلام ته یې وویې چې موږ خو د دې سره جنګ نشو کولی، دا خو ډېر زورور او طاقتور دي، بس تور سره جنگ وکړه او اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. مونږ بدلته انتظار کو ناس په ته او ستا رب دی چې دی نو هغه ورسره مقابله وکړي. او دی وی چې ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها، په دې کې خو ډېر زورور او ډېر طاقتور چې دی نو هغه قوم دی چې مونږ خو دې علاقې ته نه داخلېږو حتی یخرجو منها، چې څو پورې دې نه وتلی نه دي ته وباسئ فإن خرجوا فإنا داخلون. دا ته قوم چې دی نو هغه وځي د شام د علاقې نه نو بیا به ورته موږ هله داخلېږو. داسې چې دی نو د بزدلۍ مظاهره یې وکړله نو الله تبارک وتعالی د سزا په طور باندې چې کله دی واپس راتلل نو د مصر او د شام په منځ کې یو خالی میدان و، په هغې کې الله پاک بند کړه. په داسې طریقه سره یې بند کړل چې د هغې نه د وتلو لار ترې ورکه شوله. دی به چې د هغه میدان نه وتله او سفر به یې شروع کړو، د ماښامه پورې چې ستړي به شو، د شپې د آرام دپاره به چې دی نو هغه یو ځای کې کوز شو. اوده به شو چې کله به سهار راپاڅېدو نو بیا به یې وبه کتل چې د کم ځای نه چې پرون سهار روان شوي په هغه ځای باندې موجود دي. بیا به یې چې دی نو کوشش کوو چې د دې میدان نه وځي، په دې طریقه باندې چې دی نو هغه دی په هغه میدان کې حیران او سرګردان و. دیو جنه د میدان ته چې د میدان تیه وای نو تاه یتیه تیه معنا په عربی کې هغه حیران سرګردانه کېدل یا لار ورکېدل دي چې دینه لار ورکه شوه. نو په دې میدان کې الله تبارک وتعالی د دغه جهاد نه چې دی انکار وکړو، الله پاک د سزا په طور باندې دی په دغه ځای کې قید کړل. څلوېښت کاله چې دی نو په دغه میدان کې دی قید پاتې شو او بند و. لیکن الله تبارک وتعالی بیا ډېر مهربانه دی. قید په زمانه کې هم دي ته نعمتونه او قید خانه کې هم چې دی نو د قیدي هم څه حقوق وي. الله تبارک وتعالی په قیدیانو باندې چې دی چې دی نو هغه د الله پاک د حکم خلاف ورزي وکړله او الله پاک دې ته سزا ورکوله، لیکن بیا هم چې دی نو هغه خپل ډېر نعمتونه ورته ورکړي دي. په دغه میدان تیح کې چې 40 کاله دی بند و، په هغې کې الله تبارک وتعالی د دې کورونه نه و. الله پاک چې دی نو هغه دې ته د ګرمۍ نه د بچ کېدلو دپاره وریځ به یې راولېږله، هغې به پې سوری کړی و. د شپې به وریځ بیا لرې شوله، بیا به ورته چې دی نو هغه ستوري او سپوږمۍ او اسمان چې دی نو هغه شین شو، او به ورته ستوري سپوږمۍ رڼا به ورته ښکارېدله. او د ورځې د ګرمۍ په وخت کې به هغه وریځ راله او دی باندې به چې دی نو سوری موسم به یې دې ته یخ کړو. داسې الله تبارک وتعالی فرمایي چې دې سره هلته د خوراک انتظامات نه په دغه میدان کې چې دی نو هغه بازارونه دکانونه دې سره پیسې کاروبارونه نو. الله تبارک وتعالی د خوراک ورته هم یو غیبي انتظام جوړ کړو.
من او سلوا چې دی نو دا دوه د خوراک دپاره الله تبارک وتعالی نعمتونه غیبي دي ته ورکړل. من دا یو قسم خوراک و چې هغه به د واورې په شان یا د فرخې په شان چې دی نو هغه راورېدلو د ونو په پاڼو باندې به چې دی نو جمع شو دی به سهار چې دی نو هغه ځان له راغونډ کو او هغه به داسې لذیذ خوراک و غیبي چې هغه به یو قسم حلوا خوږ به په ګبین په شان خوږ به او نرم لکه واورې سپین چې دی نو هغه خوراک هغه به دي ته چې دی نو هغه الله تبارک وتعالی پیدا کوه. او سلوا چې دی نو دا مارغانو سلوا د مرغو چې دی نو نوم دی چې هغه مفسرینو لیکلي چې مړزانو په شانو بعضې مفسرینو لیکلي چې نوم بیانیي دا مړزان چې دی نو مرغۍ دا به په ډېر تعداد کې چې دی نو هغه دي ته رالې او په اسانۍ سره به دي ونیولې او هغه د دې دپاره چې دی نو غوښه به یې د هغې نه چې دی نو هغه خوړله. الله تبارک وتعالی د دې د خوراک دپاره داسې غیبي انتظامات وکړو. دغسې چې دی نو هغه د اوبو څکلو دپاره الله تبارک وتعالی هم غیبي انتظام وکړو چې کله د څکلو دپاره پاکې اوبه چې دی نو هغې ته ضرورت و. موسی علیه السلام ته دي وویل چې د الله پاک نه دعا وکړه. موسی علیه السلام الله پاک نه دعا وکړه وایي استسقا موسی لقومه مخکې آیات کې را روان دی. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وویل چې په دې دا ګټه په خپله امسا باندې ووهه. یو ګټه وه هغې په امسا باندې وواله او 12 چینې د هغې نه جاري شولې. بني اسرائیلو چونکې 12 قبیلې وې د هر یوې قبیلې دپاره الله پاک پکې جدا جدا چینه پیدا کړله او هغه چینو نه به چې دی نو هغه پاکې یخې اوبه څکلې. د دې نه علاوه مفسرینو چې دی نو هغه نور د ډېرو نعمتونو اضافه کړې ده، ډېرو څیزونو اضافه او ذکر یې کړی دی چې الله تبارک وتعالی په دې میدان کې دې ته نورم ډېر نعمتونه ورکړي اگر چې د هغه نورو څیزونو ذکر هغه په قرآن پاک کې نشته دی او دغسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نشته دی، لیکن په اسرائیلي روایاتو کې چې دی نو د هغې ذکر شوی دی. او چونکه اسرائیلی روایات چې دی هغه داسې چې د اسلامي عقیدې نه خلاف نه دي او الله تبارک وتعالی په هر څه باندې قادر دی. ممکنه ده چې دغه نور څنګه چې دی ورله غیبي او په خپل قدرت سره الله پاک د غیب او د خزانې نه دا نعمتونه ورکړي، ممکنه ده چې دغه نور نعمتونه چې کوم مفسرینو ذکر کړي دي چې په هغې کې چې دی نو یو نعمت دا ذکر کړی دی چې د شپې به دې ته یو لایټ لګېدلی و. شپې به چې دی یو عمودي یو رڼا چې دی نو هغه وه چې اسمان طرف ته اوږده هغه به یو رڼا د دې په محله کې لګېدلې وه او چې دی چې دی نو هغه د لکه څنګه چې په دې محلو کې سټریټ لایټ وي دا ورته الله پاک پیدا کړله. بلې دا ذکر کړی دی چې دی چونکې هلته د جامو انځلو یا چې دی نو هغه د دې تکلیف نه مو خدای پاک خلاص کړي وو. جامې به یې سرېدلې نه، شلیدلې به نه، دغسې جامو وینځلو ضرورت به نه و. بس دا به چې دی نو هغه مطلب دی مستقلې چې دی نو پاک وي دا به نه خیرنېدلې، نه به یې د ګنډلو ضرورت و او نه به یې د انځلو ضرورت و. دا هم لیکلي دي چې بچو سره به یې جامې هم پیدا کېدلې او دا هم لیکلي دي چې کله به دا بچي چې دی نو هغه لویېدله نو د هغې د بدن او د جسم سره چې هغه به څومره غټېدو نو د هغې په سیز باندې به ورسره د جامې هم غټېدلې. نو ممکنه ده الله تبارک وتعالی چې داسې چې دی نو هغه د خلاف عادت خارق عادت د ظاهري اسبابو نه بغیر د نور نعمتونه دي ته د خپل غیب خزانو نه ورکړي او د هغې انتظام یې کړی و. نو بس دې ته دا حکم و چې دا د الله تبارک وتعالی چې دی نو باوجود د دې نه چې الله پاک هلته قید کړي و لیکن بیا هم د الله پاک رحم او دا نعمتونه یې ورته ورکړي و چې د الله تبارک وتعالی دا نعمتونه تاسو خورئ. کلو من طیبات ما رزقناکم. بس د الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه شکر ادا کوئ او لیکن دی چې دی نو هغه د هغې باوجود چې الله تبارک وتعالی دې ته دومره ډېر نعمتونه ورکړي د هغې باوجود دی چې دی نو هغه ناشکري کوله. ناشکري چې دی نو هغه په دې طریقه هم کوله چې دغه نعمتونه چې دی مخکې آیات کې راځي چې دی چې دی نو هغه بیا شکایت شروع کړو چې نه دا هر چې دی نو لن نصبر علی طعام واحد، په دې یو قسم خوراک باندې موږ صبر نه شو کولی چې هره ورځ به چې دی نو من او سلوا خورو، موږ ته دا پکار دي دا پکار دي. دغسې چې دی نو د ذخیره کولو نه منع کړی شوی و. دغه چې تازه چې دی نو هغه خوراکونه هغه به تاسو ته میلاویږي
او ضرورت نه زیات خوراک چې دی هغه د ځان سره مه ذخیره کوئ. دی ذخیره کول شروع شو. حدیث شریف کې راځي چې هغه ذخیره کولی شروع کړو نو بیا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دغه سزا شوه چې هغه ورته څښا شول چې کم به دي ذخیره کړي د مستقبل دپاره هغه به څښا کېدل شروع شو او خرابېدل هغه به د دې نه ضایع شو. داسې د دې په نعمتونو کې چې دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې وظللنا علیکم الغمام او سوری کړو مونږه ستاسو د پاسه د وریځې وظللنا سوری کړو مونږه علیکم ستاسو د پاسه الغمام د وریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي مونږ په تاسو باندې المن ترنجبین هغه خوږ شی چې د واورې په شان یا د پرخې په شان به راورېدو. ترنجبین معنا کړې ده چې د هغې مفسرینو چې دا یو نعمت دا یو حلوا هغه دي تجویدینو الله تبارک وتعالی ورکوله. والسلوى او مړزان کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغې نه چې درکړی دی مونږ تاسو ته. الله پاک ورته ویل چې دا چې کم پاکیزه شیونه مونږ تاسو دپاره د خوراک دپاره پیدا کړي دي دا خورئ. نو گویا کې الله تبارک وتعالی ورته دا نعمتونه هم را مخکې کړه بیا ورته دا هم گویا کې لکه څنګه چې دا میلمه چې دی نو هغه ته خوراکونه هم کېږدي او بیا هغه میلمه ته خلک چې دی نو ست هم وکړي چې اوس خوره. نو الله تبارک وتعالی ورته دا نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي مونږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان کلو من طیبات ما رزقناکم کلو خورئ من طیبات ما رزقنا د پاک هغې نه ما رزقناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون او دوی نقصان ونه رسو دوی نقصان ونه کړو مونږ ته نقصان ونه رسو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپلو ځانونو ته نقصان ورسو دی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو. یعنی چې کله چې دی نو دی د دې نعمتونو هغه شکریه ادا نه کړله او بیا هم د الله تبارک وتعالی د مخکې هم د الله تبارک وتعالی ناشکري او ظلم او د الله پاک د حکم خلاف ورزي چې د هغې مخکې ذکر وشو چې د سخي عبادت یې وکړو دغسې چې دی نو بې ادبي او کله وی چې ارنا الله جهرة مونږ چې الله پاک مخامخ په خپله نه لیدلی هسې نه منو. داسې په دې کې وخت کې چې دی نو هغه ډېر داسې ناشکري او د حکم خلاف ورزي چې الله تبارک وتعالی دې چې دی نو هغه منع کړي د دې نه چې دا تازه تازه خوراکونه استعمالوئ او ځان سره ذخیره اندوزي مه کوئ. دې ذخیره اندوزي کوله یا چې دی نو د دې ناشکري کول چې نه دا یو دوه باندې مونږ صبر نشو کولی مونږ ته قسم قسم او روزانه بدل خوراکونه پکار دي لن نصبر علی طعام واحد او داسې نور چې دی نو هغه د کم دي د ناشکرۍ او داسې عملونه اختیار کړه پکار خو دا وه چې د الله تبارک وتعالی دومره انعاماتو داسې او هغه هم بیا په دې طریقه باندې چې یو معجزاتي او خارق عادت چې دی نو هغه دې ته حاصلېدل. یعنی دا معجزات د الله پاک د قدرت دا دی په خپلو سترګو باندې کتلو لیکن دا هغې معجزات او دا هغه خارق عادت او د الله پاک غیبي قدرت په خپلو سترګو باندې د کتلو باوجود دی چې دی نو د دې دا حال الله تبارک وتعالی په دې کې د دې گویا کې هغه خپل انعامات هم ذکر کوي او د دې هغه قباحت هم ذکر کوي. څنګه چې مخکې نه چې دی نو دا سلسله روانه ده چې الله تبارک وتعالی هغه دې ته د خپل انعامات چې دی نو هغه دې ته ویلي و چې اذکروا نعمتي زما دا نعمتونه یاد کړئ نو د هغې شکریه ادا کوئ د هغې نه وشرمېږئ چې الله تبارک وتعالی تاسو ته دومره انعامات درکړي دي نو د الله تبارک وتعالی توحید ومنئ. د الله تبارک وتعالی کې کوم پیغمبران دي خاص کر آخري پیغمبر په هغې باندې ایمان راوړئ لیکن دی د هغې باوجود د دې هغه قباحتونه د دې هغه عیبونه چې د الله تبارک وتعالی د دغه انعاماتو په بدله کې چې هغه پکار و چې د هغه الله پاک اطاعت او فرمانبرداري شوې د الله پاک د حکم خلاف ورزي کوي لیکن نقصان د هغې چې دی نو هغه خو دی خپل ځان ته رسو الله پاک ته خو څوک نقصان نشي رسولی. الله پاک وایي وما ظلمونه دوی که بالفرض بیا هم خلاف ورزي کړل د الله پاک د حکم خلاف کړل نو دا نقصان خو الله پاک ته نه الله پاک خو ډېر لوی ذات دی غني بې پروا دی هغه ته خو څوک نقصان نشي رسولی. انسان چې هغه
د الله پاک د حکم خلاف ورزي کوي هغه گویا کې خپل ځان ته نقصان رسوي په دنیا کې چې دی نو هغه د ناشکري په وجه باندې هغه ته بې برکتي هغه ته د نعمتونو کمی هغه ته د دنیا کې چې دی نو قسم قسم د عذابونو او تکلیفونو او په آخرت کې د هغې سزاګانې نو دا خپل ځان ته نقصان رسوي ولکن کانوا انفسهم یظلمون الله پاک فرمایي وظللنا علیکم الغمامه او سورې کړی مونږ تاسو باندې الغمامه د وریځې